علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو اوریدونکو امید ساتو چې روغ به د یو کلیپ د باندې ګورم. بالکل هم شکل د شیخ ادریس سے پشان دی، اواز هم دغه پشان دی. ډېر خلک وایي چې دا د هغوی رور دی. په هر حال دا خو جدا موضوع ده، د هغوی رور نه دی. خو دا کلیپ یې د باندې ګورم ډېر ښایسته خوندور کلیپ یې کړی او تعلق هم د جمعیت العلماء اسلام سره دی. نو راځئ چې واورو چې دوی په دې کلیپ کې څه وایي. او دلته وګوره دیخ کو ته وګوره چې کوم سی به لیډر دی نو د هغه په کور کې د هغه زوی به لیډري، بیا به د هغه نوسي لیډري، بیا به د هغه کړوسي لیډري، د هغه د کور نه به وزینه. دا د شریعت قانون دی. دا اوټونه په هغې زمانه کې شوي دي لکه را په دې زمانه کې چې اوټونه دي. قسم په الله قسم مې راته وخوړ که په دې جمهوریت باندې اسلام راغی. زما عمر خو کم دی ځکه 1976 زما تاریخ پیدایش دی. 1947 کې پاکستان جوړ شوی دی. نو د 1947 نه 1976 پورې دا ډیر زیات وخت دی. عمر زما کم دی خو دا مشرانو ته پته ده دا پاکستان چې جوړ شوی دی د هغې وخت نه دا پاټۍ لګیا دي اسلام راولو، غربت ختمو. یرونو تر دې وخته پورې راغی لالا راغی رانغی تر دې وخته پورې اسلامي قانون په دې جمهوریت باندې رانغی او را به پې نشي ګورې. یو بوتل دی، بوتل په هغې بوتل باندې لیبلو د پیو لګولی دی چې په دې کې پی دي خو لیکن پی پکې دننه نشته، صرف ذوق یې مشغول کړي. یو وی غربت به ختمو، بل وی دا به کو. نه، وخت په وخت باندې د خلکو بیغ بنیاد ووته، وقت په وقت باندې خلق قرضدار شو، وقت په وقت باندې ملک قرضدار شو. د دوړو جهانو د سردار مبارک طریقه نی راغلی او د صحابو طریقې نی راغلی. رونو په دې طریقه باندې اسلام نه راځي او نه براشي. زمون خو هم پکې دا ګیرې سپینې شوې که نه، مونږ خو هم دومره وخت ته راورسېدو که نه. مونږ څو لیدل خو چې کوم بادشاه او جلسې کوي په کوڅو کې به هم ګرځي، جلسې به هم کوي، دا به کوم دا به کوم دا به کوم دا به کوم. کله کله چې د اوټونو دور راشي یو بل سره د سپیو د پیشو وي، یو پارټۍ سره اتحاد وکړي او بل پارټۍ سره اتحاد وکړي. انصاف دارو سه پورې خبرې ورپسې خبرې کولې. اوسه پورې به یو ټوله مه ورکوه، اوس یو ټوله ورکه. اوس لاړې د هغه په غېږ کې کېناستې، خلک دوکه کې، الله سره به څه کې. دا په اسلام آباد کې دا دومره غټې بنګلې ستا د نیکه وي او که دا ستا د پلار وي دا د کوم ځای نه راغلې؟ دا په پېښور کې دا دومره بنګلې تا ته د نیکه پاتې دي، دا دومره جایداد او مال د تر هغه پاتې دی. تر عمر فاروق رضی الله عنه په شان د زندګي تېره کړه نو د اسلام دپاره خلک سرونه ورکوي. ولې دا خلک کافران دي څه؟ یرونو تاسو نه تپوس کوم اسلام غواړئ او که نه غواړئ؟ ټول اسلام غواړي. داسې خو به کېږي نه، ابه څنګه مسلمان پاتې شي چې هغه د اسلام نه غواړي؟ هر سړی اسلام غواړي، هر انسان د اسلام دپاره قرباني ورکوي. خو څوک خلک اوټم ورکي خو د مسلمانانو وینې بې ځایه تویږي. چې کم مشر دی جوړ که هغه دوکه کوي، بیا چې کم مشر دی جوړ که هغه دوکه کوي، چې کم مشر دی جوړ که هغه دوکه کوي. بغیر د دې نه کېږي نه چې داسې مشران جوړ شي چې هغوی سیاست سره تعلق نه ساتي، اوټ سره هغوی تعلق نه ساتي، اسمبلی سره هغوی تعلق نه ساتي. او داسې مشران را پیدا چې سپینې جنډې راوچتې کړي چې رونه بس په موږ به داسې نه کوو چې جنګ به کوو، جګړه به توره به رالو، کلاشنکوف به رالو. نه، ځکه یو خوا مسلمانان دي وینې به هم نه تویې خو د امن اواز به کې دا ټول خلک به ورپسې بیا ودرېږي. عمر فاروق رضی الله عنه طریقې ته وګوره که اسلام راولو اسلام راولو اسلام راولو. یو ځای کې یو سړي تقریر کو، زه ولاړم په جنازه کې، په خدای یقین که داسې خبرې شروع کړې تاوي چې دا ورته کافران ناست دي. په ما باندې اور بل شو هغې خبرو سره. ما وی دا چې هغه څنګه بیان بس که او زما له مقراله او زه پاسېدم داسې خبرې وکړم چې دا سر یې د ځمکې نه ښکته کوم اوچته بیا نه. ما وی اسلام به راځي خو په هغې طریقه چې کوم د صحابو طریقه وه، په دې طریقو باندې اسلام نه راځي. زمونږ دا علما لګیایي، دا درسونه کوي، دا کتابونه لیکي، دا هر څه کوي، ټول خلک د اسلام دپاره قربانۍ ورکوي او الله دې دینداره مشران راولي. نن سبا تیلو ته وګوره څومره ګران شو، ګیس ته وګوره څومره ګران شو، بجلي ته وګوره څومره ګران شو. د دې نه مخکې په دې مخکې حکومت کې د عمران خان د حکومت چې نو راغلی نو اوړه تقریبا نما په خیال سره پاسه په 600 نه حل له بوجه نن تر اوړه پسو ده
په 2.5 خو شات روړه ده دا تقریبا 1900 روپیا تروړه ګرانه شوه لا لس کاله د هغې نه دي برابر شوی لس کاله څه کوي 15 کاله هم نه دي برابر شوی ځکه چې هغه حکومت خو دا د نورو ته حواله شوی دی او په دې کې 2.5 تروړې ته ورسېدل دا ولې دا اسلام آباد کې چې د ټولو پاټو اتحاد وکړ او دوی به وی ګراني ده او ګراني ده او ګراني ده او ګراني ده او ګراني ده هغه ګراني څه شوه خو یو لنډه خبره ده یو ته ټوپیک دی بل ته ټوپیک دی د خلکو ړونه بس د یو نه بداوي د بل د چې د سر د خلکو نفرت پیدا شي او د سر د خلکو نفرت پیدا شي قسم په الله پیګو نه چې خیر دا چل سر ابله به نیشنل پسې صاحب خبرې وي چې دا اسفندیار داسې دی او دا پلان کې داسې دی او دا ملولي داسې دی او بیا وایي ملولي لوټ ورکړې ټولې پاټۍ ورسره یو شوې انصافدارانو هغلته خلاف کو دلته ایمل لوټ ورکړه او په میډیا باندې هر څه پراته دي نو زه نه د ایمل وایم بد ویم او نه زه بل بد ویم خو زه چې د حالاتو ته وګورم نو د اړه مې پړسېدلی دی اړه مې د خولې له راغلی دی د الله نه ویریږئ دوکې مه کوئ هغه خبره کوه چې کومه د په زړه ده هغه په خولې وایه چې په اړه کې د یوه ده او په خولې د بله ده په دې باندې کار نه کېږي نوم د اسلام او نوم د اسلام او نوم د اسلام نو بیا ټیک شوه پاټۍ بس چلیږي به که ښه دي او که بد دي خدای پیشه او دوی پیشه خو لیکن حق وایه که نه وخت په وخت باندې بدمنۍ راځي وخت په وخت باندې امن ختمیږي وخت په وخت باندې بدمنۍ دي مولیان طالبان او دا ټول د خلکو په نظر کې د خندش د خلکو په نظر کې د خندش تاسو به وایئ چې بیا راته په سیاست شروع کړه سیاسي مولا رونو نه یم ښه پوه شوې که نه خو لیکن دا زړه مې چې وچوي چې زه یم هغې طریقې ته وګوره چې کومه د صحابو طریقه وه په هغې طریقه باندې به اسلامي قانون راځي په دې جمهوریت سره نه راځي جمهوریت باندې به څنګه اسلام راشي امید دی چې تاسو به دا کلیپ اوریدونکو ان شاء الله تعالی دوی به په مزه باندې حقیقت به دوی د خولې نه روزي حقیقت چې کوم دی دا پټیږي نه نور مختلف علما د دوی دا خبره کوي چې په جمهوریت باندې اسلام نه راځي مخکې موږ دا ویډیوګانې شیر کړي تاسو سره او دام تاسو واورېدله چې په دا جمهوریت نظام کې او په ووټینګ سیستم باندې په دې باندې اسلام نشي راتلی داسې فضول خبرې دي په دې باندې خلک هسې دوکه کوي صرف دکانداري دا وایي چې بس موږ اسلام دی مذهب کار دی بل هغه سیستم دی نور هېڅ کله هم په دې طریقه باندې دوی اسلام نشي راوستی ځکه چې دا مغربي نظام دی مغربي او طریقه کار دی د ووټینګ نو مغربي طریقه کار باندې ته اسلام څنګه راولي اسلام که ته راولي د قرآن په قانون او د هغې په طریقه کار باندې راولي نو کومه ویډیو هم خوښه شوي مخکې ضرور شیر کړئ ملګرو سره ډېره مننه په الله سپارم السلام علیکم